چې په دې دومره سخته کې په دې دومره تکلیف کې چې د پرون نه په سوشل میډیا باندې هم یو حل جوړو چې یاره هلته چې کم دی نو اجره سیل شوه یا چې کم دی نو دلته رالل سټیج روان شو او د هغې باوجود تاسو دومره په جذبې سره او په خلوص سره راغلی نو ستاسو د ټولو ډیره مننه. وروڼو زه سپیشلی چونکې دا ورکر کنونشن دی دا صرف د پاکستان تحریک انصاف او د عمران خان د سوچ د نظریې خلک دي. زه دا خبره ډیره په غور واورئ. زه تاسو ته صرف او صرف د عمران خان سوچ او نظریه په کم باندې چې هغه د پاکستان تحریک انصاف بنیاد کېښودی و هغه بیانوم او هغه نظریه کله چې د پاکستان تحریک انصاف بنیاد کېښودلی شو او خان صاحب یو سټرګل شروع کو یو جدوجهد شروع کو او یو خپله بیانیه د پاکستان تحریک انصاف هغه په هر ځای کې کوشش هغه په خپله وکړو چې یاره دا زه د خپل پاکستان ګوټ ګوټ ته ورسوم او هغه قافله رو رو غټېده. د دې تحریک انصاف رونو دا یو عام جماعت نه دی. ګورئ دا تاسو په ذهن کې واچوئ چې تحریک انصاف عام پارټي نه ده. تحریک انصاف په انشاءالله تعالی په مستقبل کې په پاکستان کې نه په ټوله دنیا کې د مسلمانانو نمایندګي کوي انشاءالله. دغه خلک کم چې سامراجي قوتونه دي دا صرف او صرف زه نن د دې سټیج نه دا خبره هم کوم چې په پاکستان کې څومره پارټۍ دي که هغه پکې علما هم ده چې هغه ځان ته د دین ټیکهداران وایي زه د هغوی لیډر ته هم خواست کوم چې مړه یوه پیره صرف په دې پی ټي وي کښېنه او د مدینې د ریاست نومواله بیا د سره زم ملګری دا واحد ستا لیډر دی چې هغه کله کښېني نو د الله او د الله د رسول د نظام خبره کوي. دا په دې پاکستان کې بل داسې لیډر نشته چې هغه د الله او د الله د رسول د نظام خبره وکړي او بیا هغه سامراجي قوتونو ته په سترګو کې سترګې واچوي او د اسلام د پاکستان او د مسلمان خبر وکړي. نو وروڼو ستاسو کردار ستاسو اخلاق دا به داسې وي چې د دنه محله د دنه کلی د دنه وطن چې کوم دی نو متاثره کیږي. زه خپلو کارکنانو ته دا وایم چې تاسو به په داسې طریقه باندې ځکه چې موږ ته ډېر لوی جدوجهد پاتې دی دا د یو ورځ او د یو کال کار نه دی. نو اول چې زما د کارکن زما د ورکر د هغه کردار او د هغه اخلاق برابري نو انشاءالله تعالی دی به بېخوب جګړه کوي. تاسو چې کم خلک ولیدل چا چې پاکستان تحریک انصاف پرېښود چا چې عمران خان پرېښود دا دویم نمبر خلک وو دا دویم نمبر خلک وو. بس کومو خلکو چې پاکستان تحریک انصاف پرېښود څوک لاړل په یوه پارټۍ کې شامل شو څوک په بله کې او چا پکې خپله جوړه کړه. نن ګرځي چل وله نه ورځي ولې چې زما خان په حق او په سچه ولاړ دی. نن په کوم ځای کې چې صرف یو اواز وشي چیرې د پاکستان تحریک انصاف یو ادنا کارکن هم راغلی نو هغې ته هم په زرګونو خلک راغونډېږي.
نو په مونږ باندې په دې ټایم کې دا لازم او ملزوم ده چې د خان صاحب دا سوچ دا نظریه دا کلی په کلی چم په چم چې کم دی نو دا مونږ بیان کو دا مونږ ورسو ځکه چې خان صاحب نن چې کومو د هغه سامراجي قوتونو دلالان دي هغوی رانهغه په جیل کې بند کړي خو چې کله انسان په حق او په سچ ولاړي نو ټیک ده تکالیف په راځي مشکلات په راځي خو دا درته وایم چې ګټه به هم ستاسو وي د خیره سره انشاءالله تعالی زه چونکې دلته اوس د کنونشنو سلسله شروع ده د خیره سره په مردان کې وشو په ګړي کپوره کې وشو تخبه کې دلته چې کم دی نو هم د بشواني صاحب کنونشن منعقد کو انشاءالله تعالی په 22 دسمبر باندې زه تاسو ټولو له چې کم دی نو دعوت در کوم مونږ به د خیره سره یو بل عظیم الشان کنونشن په تخبه کې کوو چې کله زه او دغه متعین شي انشاءالله هغه به مونږ بیا تاسو ته چې کم دی نو هغه پیغام د خیره سره ضرور رسو زه ټولو ته دا خبره کوم چې نن زمونږ په نظریه باندې اټیک کیږي نن زمونږ په سوچ باندې حمله کیږي نن ځای په ځای باندې موږ ته لارې بندي شوي دي خو زه دا خبره کوم چې دا یو نظریه ده که کله چې نظریه وینې ته کوزه شي کله چې نظریه روح ته کوزه شي نو بیا د فرعون په مخ کې د هغه وینځه خپلې وینځې ته وایي چې د هغې سره یو د 15 میاشتو ماشوم دی او یو ورسره د 4 کالو ماشوم دی فرعون هغې ته وایي چې یا ما ته رب ووایه یا به ستا دا بچي دغه د تیلو تال ته غورځومه سېزم به یې دا خاموشه شوله کله چې د هغې د 15 میاشتو ماشوم کله دې تال ته ورویشتو هغه لکه د پکوړې په شان بهر راووتو کله چې بیا د هغې د 15 کالو ماشوم یې چې کله دې تال ته غورځاو نو د مور دا سینه د ډېر تکلیف نه شلېدله چې کله یې تال ته غورځاو الله پرده کولاو کړله دې مور ته وایي چې مورې لږ ساعت بعد به په هغه جهان کې په جنت کې ملاویږو کله چې مور تالي ته غورځوله نو دې مور دې فرعون ته یو سوال وکړو ورته یې ویل چې زما دا درخواست دی چې ما خو دې تال ته ګزار کا خو بیا زما د دې بچو دا اډوکي او زما دا اډوکي په یو ځای کې ښخ کا نو چې کله هغه هم په تال کې وسوځوله او د هغې هغه اډوکي ښخ کړه نو 2050 سال بعد 2000 کاله پس چې پیغمبر علیه السلام فلسطین ته ورسېدو نو جبرائیل علیه السلام ته ویل چې ما ته خو د جنت خوشبویي راځي هغه ورته ویل دا د هغه وینځې او د هغه ماشومانو اډوکي دلته ښخ شوي دي دا هغه خوشبویي ده چې اسمان ته رسي زه دې مقتدرو حلقو ته دا خبره کوم چې کله نظریه بدن ته کوزه شي هغه ګورې بیا د هغه بچي په اور کې سوځي خو ګورې هغه نه کوي دلته که زما عمار فاروق د عباد فاروق بچي بیمار شو د هغه په مخ کې د هغه مور د ویښتو نه ونیو رايح کړه بیا یې د هغه نیا راښکلله بیا د هغه په پلار چې کله تشدد وشو هغه دومره تکلیف واخیسته چې کله هغه پرچې له ولېږو نو هغه په پرچه کې لیکل چې پاپا 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 هغه لاړ هسپتال ته ډاکټرانو ورته ویل د پلار د دیدار نصیب د پلار ملاوېدل ورته ضروري دي د پلار د سینې حرارت دته پکار دی هغه ته د پلار د سینې حرارت ملاو نه شو هغه ماشوم چې کله وفات شو نو هغه چې کله قبر ته کوزېدلو نو په قبر کې
چې کله کوزېدلو نو هغه د خپل کفن وشلاو. دنیا دا نظاره لیدلې ده چې هغه کفن نه راګوزار را بیرته شو، کفن یې ویستو، ویل زه به الله ته بربنډ ځما او زه به الله ته سوال کومه چې ستا په پاکستان کې ما ته په هسپتال کې دوایي نه ده میلاو شوي، زه د ډاکټر نه راایستلی یم، زه د هسپتال نه راایستلی یم. دا نظریه ده. دا نظریه ته نشي ختمولی. نن عمران خان پابند سلاسل دی. د عمران خان مثال د پاکستان تحریک انصاف د ورکرانو د دې هلکانو د دې نوجوانو لپاره داسې دی لکه د خپل پلار حیثیت چې لري، او کله چې څوک د چا پلار وچیړي، کله چې څوک د چا پلار راکاږي او په سکونو باندې جیل ته دننه کي، نو زما دې په خدای قسمي چې دا ظلم به ګورې هیر نشي. د دې ظلم جواب به دا نوجوانان په اتم تاریخ باندې انشاءالله اخلي، او تاسو ته به د بلټ په ذریعه باندې دا ښیي، دنیا ته به مقام جوړوي. ټایم مختصر دی، خو دلته په دې په سوات کې زمونږ یوه سپینه چرګه هم ده. که یو طرف ته خلک راځي د ټیپو سلطان قبر ته انګریزان سجدې کوي، هغې ته سلامونه کوي، نو بل طرف ته د میر صادق په قبر باندې لاړې توکي، بل طرف ته د میر صادق په قبر باندې په چپړو باندې ولي. نو زه هغه سپینې چرګې ته ویم او زه دا خلکو ته دا خبره کومه چې زما دې په خدای قسمي چې خلک به ستاسو په قبرونو باندې لاړې توکي، ځکه چې نن تاسو د دې وخت د ټیپو سلطان د سلطان صلاح الدین ایوبي سره غداري کړې ده، او غدار همیشه د پاره غدار وي. نن د پی ډي ایم حکومت د دیر د کنونشن نه، د مردان د کنونشن نه، د پیښور د کنونشن نه او د 400 نه دومره ویرېده چې هغې د الیکشن نه تښتي. نو زه دې ته دا خبرې کوم چې ته ککړې دعوا د خدا به نه هېرې کړې. د پیرغون کې یو موسی را پیدا کېږي هم، او نور په دې زخمي وطن کې مشق د ستم مه کوه، دا سینې چې ډال شي سنګینونه پرې ماتېږي هم. زه ټولو ته یو سوال کوم، اخري یو سوال دی چې راځئ چې د عمران خان دا مټې مضبوطې کو. نن د پاکستان تحریک انصاف ورکرانو یو زبردست ډیفاینس شو کو. نن د پاکستان تحریک انصاف ورکران خپلې سینې یې سنګینونو ته نیغې کړي دي. دغه سنګینونه به د دوی په دې سینو باندې ماتېږي. انشاءالله ګټه زمونږ ده، ګټه به زمونږ وي، دا ګټه مونږ کړې ده. دا سینې چې ډال شي سنگینونه پرې ماتېږي هم. موږ به د ګولو، د انسوکیسو، د جیلونو، د پانسو مقابله به کوو، نه یېرېږو انشاءالله. مخکې به ځو که خیري، د عمران خان ملګرتیا به کوو که خیري. ستاسو ډېره مننه. راځئ چې وکړو په اخلاص د محبت فیصله. راځئ چې لرې کړو د منځ نه د نفرت مسله. راځئ چې یو شو او دنیا ته یو مقام جوړ شو. زه چې د هغه خلکو مخې ته دیوال جوړ شو چې په کوشش د نړېدو مو ځان له سر نړوي. څوک دی چې غر سره تندې جنګوي غر نړوي.